اوس چې نن ورځ کم مسلمانان روزه شوي دي یا ته په خپله روزه نه یې خو ستا کور والا روزه ده د کور خلک روزه دي نو ته کوشش وکړه چې نن ورځ کې ماښام روژه ماتي په ټایم کې یو ښه شیز پوخ کا او د کور په خلکو باندې وخوره نو الله جل جلاله به د رزق دروازې د فراخۍ دروازې به الله په تاسو باندې ټول کال را کولاوي کی دا یاد ساتئ چې بخیل سړی دا ګوره الله نه بخي د بخیل سړي د بچ کېدو امکان ډیر مشکل دی چې هغه بچ شي د الله د عذاب او د پکړ نه کمیږي دا به نورم کمیږي دا یاد ساتئ خرچ سره الله خوشحالي څوک چې په ښځه او په بچو باندې خرچ کوي په میلمه باندې خرچ کوي په علماو باندې په صالحینو په دیندارو خلکو باندې خرچ کوي نو بخیل سړی چې کم دی دا د الله نه لرې دی د فرشتو نه لرې دی د پیغمبرانو نه لرې دی جهنم ته نږدې دی خلکو نه لرې دی او سخی سړی شیطان وایي چې بخیل عالم ولی نه بخیل دی د بخل ماده پکې ده بزرگ دی خو بخیل دی وایي زه د دې نه یریږم د بلمازه سخي نه یریږم چې هغه بلمازه دی مونځ او دس ټکې نه کوي خو سخاوت جذبه پکې ده په غریبانانو باندې په یتیمانانو باندې په کونډو رنډو باندې په علماو باندې د کور په افرادو باندې خرچ کوي په میلمه باندې خرچ کوي لاس بند نه ساتي نو شیطان وایي زه د دې بلمازه سخي نه ډېر یریږم چې دا بلمازه سخي د دې سخاوت د وجې نه به الله جل جلاله د جهنم نه به بچ کړي او جنت لو والا به جوړ کړي د دې سخاوت د برکت او عالم دی خو بخیل دی بزرگ دی خو بخیل دی منځګزار دی خو بخیل دی تهجد گزار دی خو بخیل دی شیطان وایي زه د دې نه یریږم دا بزرگ دا عالم دا تهجد گزار دا متقی او پرهیزګار د دې بخل د وجې نه به دا یو ورځ دا جهنم ته لاړ شي نو منگ او تاسو مسلمانانو لپکار دی چې منگ او تاسو په خپل کور والاو باندې لاس بندو نه که منگ او تاسو په خپل کور والاو باندې لاس بندو کنه او بغل کو او ټول عمر دی په دال او لوبیاګانې او کمزوري خوراکونه او بس صرف ټیم پاسې کې چرته خشیز دی کور ته رانوړو دا یاد ساتئ بره طرف نه بم پتا باندې د فراخي دروازې بندېږي الله اند لبیا نه درکې زګه چې آبادول او بربادول دا د الله په لاس کې دي چې ته د الله جل جلاله په بندگانو باندې رحم نه کینو الله په پتا رحم وکي دا غي زړه ته یو خشیز کیږي ها ایوزوی پلار ته وی کنه وی پلارا ډیر وغوشو وخم نه د خړلې اسینه اندوان را نه جوړ نشي چرته اندوان را نه جوړ نشي ډیر وغوشو وخم نه د خړلې نو دا غوخه شرط یو خشیز کور ته راوړی کله نه کله او په دې نیت راوړی د صدقې په نیت باندې او خزا او بچی دی هغه خشیز اخري وته ال شابه لا سوچت کوي اغیم لا سوچت کی تم لا سوچت کا او دعا کوا واغی دی په امین وي وګورئ چې د زمانه بادشاہان او الله جل جلاله هر ستا سول در نکړه زما دا مختور کوي بیا دا خو موږ په خپل باندې وی عمل دلارې مل په ملمه خفکیګو دا د سړو د عجب مخې ته ولي د سړو د عجبونه دا مخې ته ولي دا دی وجه نه چې دا به خرج کوي دا خزي او د خاوند دا جګړه ولي راشي دا دی وجه نه راشي چې دا خاوند خرج نه کوي سړی به خرج کوي زما محترمو خرج به کوي په خزه باندې په بچو باندې دغه شان د خپل کور والا د هغې چې کوم مور پلار دي د هغې چې کوم رشته دار دي هغې له به عزت ورکوي نو دا کور والا به بیا ستا خاندان ته د عزت په نظر ګوري او هغې له به عزت ورکوي چې ته د هغې خاندان والاو له عزت نه ورکوي نو به هغه بیا ذاتي مخلوق دی د ګسې پختۍ نه جوړه ده کږه هغه بیا نوره مولټه چلی نو ډېر مینې محبت سره په مینې محبت سره په طریقه